وإذ او تاسو یاد کوي کله چې قتلتم تاسو قتل کو نفسا یو سړی فدارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها د هغې په باره کې والله الله جل جلاله مخرج ښکاره کوونکی دی ما کم خبره چې یا کم کار چې بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 35 سے اوله سپاره ده سوره بقره شروع ده او نن به انشاءالله موږ د 72 نمبر آیات نه واخله 74 نمبر آیات پورې 3 آیاتونه وایو نهمه رکوع شروع شوه اول موږ تلاوت کوو د هغې نه پس به انشاءالله لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها دا اماغه د بنی اسرائیلو کې چې کوم وراره خپل تر وجلو دا تر نومي عامل دا عامل نامي سړی وجلو او دا ډیر زیات عمر ودده ډیر مالدار سړی او مالدار او دا وراره د درې سيزونو ته غلو یو د لور ته اول نمبر دویم نمبر د مال ته او دریم نمبر د دیت ته چې لکه دا ترمې چې پچا باندې مې د مرګ راواړولو نو د هغې کسانو نه به بیا زه د دې مړي د سر پیسې اخلم نو دې درې څیزونو ته دا غلو او بعضو مفسرینو لیکلي چې دا دوه ورونه دا دوه ورېرونه و د دې عامل او دغه دواړو کسانو د شپې دا قتل کو د بل چا مخې ته کېښودو نو د دې نه مخکې آیاتونه کې مونږ ووي چې الله پاک ورته وفرمایل وإذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره دغه څلور آیاتونو کې دا غوا تذکره وشوه چې بیا د غوا لاله کوي او بیا په دغه کې تاسو کومه طریقه چې دا الله پاک ورته وښوده نو هغه طریقه یې دلته اوس ښودلې ده فقلنا اضربوه ببعضها نو دا دغه وروستۍ قصې تتمه ده پکارو چې دا مخکې به وروسته هغه وي خو دا د قرآن ترتیب دی چې اول دا هغه چې کوم وإذ قال موسی لقومه هغه آیاتونه اوس وإذ قتلتم نفسا دغه دي نو واذکر دلته کې اذکرو تاسو محذوف روباسئ ها اذکرو تاسو یاد کئ اذ هر کله چې قتلتم تاسو قتل کو دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغه ده تاسو قتل کو نفسا یو سړی یو نفسم قتل کو یو سړی قتل کو فدارأتم فاختصمتم بیا تاسو یو بل سره جګړه وکړه فيها دغه مړی په باره کې دغه نفس په باره کې تاسو یو بل سره جګړه وکړه دا سړی چې قتل کو دغه په باره کې اوس تاسو یو بل سره جګړه کول او جګړه دی حتی ورسېده چې خانه جنگي ته ورسېده خبره او بیا پکې موسی علیه السلام په منځ کې راغی او بیا د دې دا فیصله ما ونه کړله نو کېدای شي چې خانه جنگي پکې شروع شي یو بل قتل کی والله او الله جل جلاله مخرج ښکاره کوونکی دی ما هغه خبره یا هغه سیز کنتم چې تاسو یې تکتمون پټون کی چې تاسو هغه پټوئ نو دا کنتم دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده د فعل ماضی او د کانا گردان چې اورسه جمع مذکر حاضر تا کنتم کنتا کنتما کنتم نو کنتم معنا تاسو وای تکتمون دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده فعل مضارع ده تکتمون معنا تاسو پټوي نو تاسو پټول والا یی ٹھیک شو
نو کوم خبره چې تاسو پټوي کنه دا قتل هم په خپل کړی دی او اوس پټوي په بل چا باندې راړی نو دغه الله پاک ښکارا کوون کړي الله پاک دغه ښکارا کوون کړي اوس په الله پاک دا مړی را ژوندې کوي او دا مړی په خپل قاتل اوخی او بیا به د هغې نه پس الله پاک واپس مړ کړي فقلنا نو الله پاک فرمایي مونږ وویل فقلنا نو مونږ وویل اضرب معنا ته ووخه او اضربو دا د امر صيغه ده د جمع مذکر حاضر اضربو هو معنا ده دغه مړی دا ها ضمیر دغه مړي ته راجع دی چې تاسو دا مړی ووخئ تاسو دا مقتول ووخئ فقلنا نو مونږ وویل اضربو تاسو ووخئ هو دا مقتول دا مړ شوی سړی ببعضها د دې ذبیحې په بعضې حصه ببعضها د دې دا کومه غوام چې لاله کړي د دې په یوې ټوکړه باندې د دې په بعضې حصه یعنې د دې په بعضې ټوکړه باندې دا مړی ووخئ نو دا به را ژوندی شي تاسو ته به خپل قاتل وخئ نو ببعضها د دې ذبیحې په بعضې حصه نو بعض تفسیر جلالین لیکلی دي بلسانها او بعجوبها د دې په لکۍ باندې یا د دې په ژبه باندې یا د دې په لکۍ باندې د غوا په ژبه یې راوښکله تې کاټې کړه تې او هغه د مړي په دا اوږې نه دي د اوږو په منځ یې ورله داسې وواله او دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل وښودو بعض وایي چې نه د دې دا لکۍ نه ده لکۍ د دې لکۍ دا جړلی د دې مړي په دوو اوږو په منځ کې وواله او دا په هغې باندې داسې راښکله د دې مړي په دې اوږو په منځ کې په یولو باندې راښکله او دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل یې وښودو او بعض مفسرین وایي تفسیر جلالین خو دا دوه لیکلي دي چې د دې غوا په ژبه یا د دې غوا د لکۍ په یخ باندې دا مړي دا اوږې پې ووالې دا ولي او دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل یې وښودو او بعض مفسرین وایي چې دا کم دغه چې دی د دې غوا د بدن یوه ټوکړه یې راواغېسته او په دې مړي باندې وواله او دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل یې وښودو نو الله پاک فرمایي وایي مونږ وویې فقلنا دا قلنا دا د جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضي فقلنا نو مونږ وویې اضربو تاسو ووخئ دا د امر صیغه ده د دې جمع مذکر حاضر دپاره ده اضربو تاسو ووخئ هو دا مړی ببعضها د دې ذبیحې په بعضې حصه د دې ذبیحې په یوې ټوکړه باندې کذالک همدغه شان نو الله پاک چې کله دا را ژوندی کو دی چې په دا کله دا ټوکړه وواله نو دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل یې وښودو او بیا واپس مړ شو نو کذالک الله پاک فرمایي دغه شان یحیی الله یحیی معنا ژوندي کوي دا د فعل مضارع اوله صیغه ده یحیی ژوندي کوي الله جل جلاله دا الله د دې یحیی فاعل دی الله ژوندي کوي الموتى مړي موتا د موتون جمع ده موت یو مړي ته وایي او موتا چې دی که نه دا د دې جمع ده ډېر مړي نو الله پاک را ژوندي کوي دا مړي الله دقه شانتې را ژوندي کوي څنګه چې تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې دا یو عامل بابا چې و عامل دا د بني اسرائیلو دا بابا چې مړ شوی و د خپل ورورونو قتل کړی او څنګه الله دا را ژوندی کو نو دقه شان یحیی الله الموتى دا ټول مړي به الله را ژوندي کوي د قیامت په ورځ باندې ویریکم او هغه تاسو ته ښایي یوري کې یوري د فعل مضارع اوله صیغه ده د دې معنا ده الله پاک ښایي کوم تاسو ته آیاته خپلې نښې ویوري او الله پاک ښایي کوم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه آیات معنا ده نښې او د ها ضمیر الله پاک ته راجع دی چې آیات الله د الله نښې یعنی الله تعالی دلته کې د ها ضمیر معنا مونږ بیا کوو خپلې ټیک شو او آیات نښو ته وایي نو الله پاک خپلې نښې تاسو ته ښایي خپل معجزې ښایي د موسی علیه السلام په لاس تاسو ته څومره معجزې وښودې او یو معجزه یې درته دا وښوده چې د غوا غوا یې لاله کړه او ټوکړه یې راوچته کړه په دې مړي باندې راښکله او دا مړی را ژوندی شو نو دغه شان الله پاک تاسو ته خپلې نښې ښایي لعلکم دې دپاره چې تاسو تعقلون پوه شئ د عقل نه کار واخلئ او تاسو سمجھ بوجھ سره ژوند تیر کوئ نو دوی دا ټولې معجزې مو لیدلې څومره معجزې چې ورته الله پاک وښودې کانې باندې ورته الله پاک د دوی دپاره فرعون او د هغه لښکر یې قتل کې دوی ته نجات ورکو بیا ورته الله پاک په میدان تیغ کې د ګرمي وه دوی د پاسه الله پاک ورېځې ودرولې سوري کړه پې او بیا ورته الله پاک د خوراک څښاک دپاره دوی خو مزدوري وغیره نه کوله او دوی دپاره الله پاک من او سلوار ولېږلې دا بله نښه وه دا د دریا کې له لارې ورکول دا بله نښه وه فرعون او د هغه لښکرې غرقول دا بیا نښه وه دغه شان په میدان تیغ کې ورته الله پاک من او سلوا
هغه ورکول دا بیا له نښه وه. بیا ورته الله پاک دوی تنده ولګېده. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي په دې کاڼي باندې را خپله امسا ووهه. د هغې نه 12 قبیلې وې، 12 چینې ته الله راوښکلې. دا بیا له نښه وه. بیا چې دوی کې د کسانو قتل وکړو او بیا په هغې کې چې دی دغه وکړو د دې د بني اسرائیلو کې د کومو خلکو چې کبان نیول د هغې نه الله بیزوګان جوړ کړه. دا بیا لې نښې ورته الله ښیي. اوس ورته الله پاک دا مو ښودل چې دا غوا حلاله کوي، د دې یو ټوکړه راوالي په دې مړي ووښئ، دا هم را ژوندی شو. دا بیا له نښه وه. نو دا ټولې د الله نښې وي. الله پاک ورته دا وښودلې او دې لپاره چې تاسو پوه شئ. خو د دې نه باوجود هم دوی پوه نه شو. ثم بیا د دې د باوجود هم د دې نه باوجود هم قصد سخت شول. قصد دا د فعل ماضي څلورمه صیغه ده، واحد مؤنث غایب. نو قصد معنا سخت شول. قلوب د قلب جمع ده. قلب یو زړه ته وایي، قلوب زیات زړونه. قلوبکم ستاسو زړونه سخت شو. نو ګورئ دا قلوب چې دی دا جمع ده او د غیر عاقل جمع دپاره د واحد مؤنث صیغه راځي ښه. نو قصد قلوبکم ستاسو زړونه سخت شول. من بعد ذلک د دې واقعې نه پس هم چې کله د دې د من بعد ذلک د من معنا ده نه او بعد معنا ده پس او ذلک معنا ده دې، یعنی د دې واقعې نه پس چې دا مړی را ژوندی هم شو، تاسو خپل قاتل هم وښودو، د دې نه پس هم ستاسو زړونه سخت شو. نو بعضو پکې وي دقې قاتلانو او د دې رشته دارانو پکې وي چې یاره نه دا مړی دروغ وایي، په مړي باندې بیا د دروغ دغه راواړوله، دا خبره و یاره دا مړي دروغ وي. اخو مړی را ژوندی شو، تاسو ته خپل قاتل وښودو، الله په قدرت سره را ژوندی شو او تاسو ته ووایي چې یاره زه د پلاني وراره او د پلاني وراره وجلی یم او بیا تاسو وایي چې او واپس مړ شو او تاسو وایي چې یاره نه د قاتل دروغ وي. دومره دا زړونه دومره سخت شول که نه، به انتها زیات سخت شول. نو دلته کې اوس وایي من بعد ذلک د دې واقعې نه پس ستاسو زړونه سخت شو. فهیا نو هغه زړونه دلته کې د فا سره چې کم ها ضمیر دی نو دا هم دقه د قلوب دپاره راغی ښه. فهیا نو هغه زړونه کالحجار، نو ستاسو دغه زړونه کالحجارتې د کاڼو په شانتې دی. حجاره چې دی دا د حجر جمع ده. حجر کاڼي ته وایي او د دې جمع راځي حجارتن کالحجارتې د کاڼو په شان. ستاسو زړونه د کاڼو په شانتې سخت شو او اشدو یا ډیر زیات قسوتن سخت شو. د کاڼي نه هم ډیر زیات سخت شو. اوس درته وایي کاڼي درې قسمه دي. بعضې کاڼي چې دي هغې نه نهرونه بهیږي، لکه څنګه د زمزم کوی کې کم کاڼی دی د هغې نه په ټولې دنیا ته اوبه رسېږي، ټولې دنیا ته، نو هغې نه پوره نهرونه جاري کېږي. او بعضې کاڼي داسې دي چې د هغې نه نری اوبه را بهیږي او بعضې کاڼي داسې دي چې د الله د یارې نه د غر د سر نه را پرېوځي او ښکته را ورغړېږي او الله ته په سجده شي. دا د الله د یارې نه را پرېوځي. او دا کاڼي چې څومره دي که نه دا د الله تسبیح وایي، د الله ذکر اذکار کوي، نو د دې نه هم زیات د انسان دا زړه سخت شي. نو حدیثو کې راځي کله چې انسان ګناه وکړي د ده په زړه یو تور ټاکې ولګي، که دا توبه ونه باسي د هغه ګناه نه او دا ګناه مکمل پرې نه دي د ده دا ټاکې نه ختمیږي، او چې بیا بله ګناه کوي بل ټاکې لګېږي، بل ګناه کوي بل تور ټاکې لګېږي، تر دې پورې چې د ده دا زړه بالکل تک تور شي. بیا په ده باندې یو څیز هم اثر نه کوي. که زلزلې راځي هم د ده زړه سخت وي، د ده باندې اثر نه کوي. که سیلابونه راځي د ده زړه سخت وي، د الله د عذابونو نه یریږي. هر قسم عذاب چې راشي که نه دا به بیا نه یریږي، نو دا زړه سختېږي. او حدیث کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي څلور شیزونه د بدبختۍ علامات دي. هغه انسان ډېر بدبخته او رسوا او خوار او ذلیل دی چې هغه کې څلور خبرې راشي. یو چې د ده زړه سخت شي، د زړه سخت شي، د الله د یارې نه، د زړه د الله نه یریږي، نو دا د بدبختۍ علامت دی. دویم چې د الله د یارې نه د سترګو نه اوښکې نه ځي، دا سترګې سختې شي، نو دا هم د بدبختۍ علامت دی. دریم چې د امیدونه ډېر اوږده شي، اوږده امیدونه کوي، دا هم د بدبختۍ علامت دی. او څلورم چې حرص، تمه او لالچ دا د چا په زړه کې راشي، دا انسان بدبخته دی. دا د خپله اصلاح وکړي، د علماو صلحاو متقیانو پرهیزګارو خلکو په صحبت کې دې ناسته وکړي،
د یتیم په سر د لاس راکاږي، د مسکینانو باندې خوراک کوي. نبی علیہ السلام له یو صحابي راغی، یا رسول الله زړه مې سخت دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل د یتیم په سر باندې لاس راکاږه او د هغه د لاس لاندې څومره ویښته راځي هغه عمر نیکۍ ستا په عملنامه کې لیکل کېږي او زړه دې نرمېږي او مسکینانو باندې خوراک کوه. نو زړه سختوالی دا ډېر بدترین علامت دی د انسان، چې انسان دا زړه سخت شي، د الله نه یریږي نه، د الله د عذابونو نه، دا د الله طرف ته متوجه کېږي نه. حدیثو کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کوم انسان ذکر د الله ډېر کوي نو دا انسان د زړه به نرم وي، د زړه کلم نشي سختېدی. نو ثم قست بیا سخت شول قلوبکم ستاسو زړونه بني اسرائیلو ته الله پاک وایي. من بعد ذلک د دې واقعې نه پس دا کومه واقعه چې وشوه چې ستاسو لپاره الله غوا په یو ټوکړې سره مړی را ژوندی کو، هغه درته خپل قاتل وښودو، واپس مړ شو، د دې نه پس هم تاسو وایئ چې یاره دا مړی دروغ وایي. فهیا نو هغه یعنی ستاسو دغه زړونه کالحجارتې د کاڼو په شان دي او اشد یا ډېر زیات قسوتن سخت دي. دا قسوتن دا مصدر دی د قصد د قصد مصدر دی، نو دا ډېر زیات سخت شول. و ان او بېشکه من الحجارتې د کاڼو نه بعضې په دې کاڼو کې ځینې کاڼي لما هغه دي چې یتفجرو رابهیږي، هغه کاڼي رابهیږي منه د هغې نه د هغې کاڼو نه الانهار نهرونه. بعضې کاڼي داسې دي چې د هغې نه پوره نهرونه رابهیږي. نو یو یې پکې د زمزم مثال لیکلی دی چې د زمزم کوی کې کم کاڼی دی د هغې نه پوره چشمې پوره نهرونه رابهیږي. انهار د نهر جمع ده، نهر ټیک شوه. نو د نهر جمع انهار راځي. او حجاره ما تاسو ته ووي دا د حجر جمع ده. او یتفجر دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده چې هغه رابهیږي منه یعنی چې رابهیږي منه د هغې نه الانهار نهرونه، چې دغه نه د دغه کاڼو نه نهرونه رابهیږي، لږې اوبه نه پوره نهرونه ترې رابهیږي. او یو په افریقا کې یو کاڼی دی چې د هغې نه پوره سیلابونه رابهیږي. او یو د زمزم کاڼی دی، د زمزم کوی کې کاڼی دی. و ان او بېشکه منها د هغې نه بعضې دغه کاڼو نه بعضې لما هغه دي چې یشققو اوچوي، هغه اوچوي، هغه اوچلېږي. فیخرجو نو د هغې نه راوځي منه د هغې نه الماء اوبه، د هغې نه بیا اوبه راوځي. لکه بعض کاڼي داسې دي چې د هغې نه پوره نهرونه راوځي، بعض کاڼي هغه په منځ وشلېږي د هغې نه نری اوبه رابهیږي. و ان منها او بېشکه د هغې نه بعضې د هغې کاڼو نه بعضې لما هغه دي چې یحبطو معنی ده راورغړي، راپرېوځي من خشیت الله د الله د یارې نه. د من معنی ده نه خشیت یارې ته وایي او لفظ الله ته وایي. نو موږ به د دې معنی د الټه نه کوو، د الله د یارې نه، د الله د یارې نه. ٹھیک شو، د الله جل جلاله د یارې نه دا کاڼي راپرېوځي او الله ته په سجده کېږي. او قرآن کې د سورې نور کې راځي غالبا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. یعنی د الله پاک په مخلوقاتو کې هر یو مخلوق د الله تسبیح وایي، د الله ذکر کوي. او تاسو په دغه باندې هغې په ذکر باندې نه پوهېږئ. د کاڼو ذکر بیل دی، د پاڼو ذکر بیل دی، د بوټو ذکر بیل دی، د ګیاګانو ذکر بیل دی، د مارغانو ذکر بیل دی. او په قرآن کې بل ځای کې راځي چې دا مارغان چې دي که نه د دوی دا وزرې داسې خورې کړي په هوا کې روان وي، دوی د الله تذکرې کوي، د الله ذکر کوي او د الله په ذکر سره دوی روان وي. وما الله او الله جل جلاله نه دی، دلته ما د نفي دپاره دی چې الله پاک داسې نه دی بغافل بې خبره، الله پاک بې خبره نه دی. عما دا عما په اصل کې دی عن او جمع ما، نو دا دواړه را یوځای شوي دي. دلته کې یو د تجوید قاعده ده، د نون ساکن نه پس میم راشي د حروف یرملون نه، نو دا نون په دې میم کې مدغم شي، نو دا بیا موږ داسې وایو عما، د هغه څیزونو د هغه کارونو نه چې کم چې تعملون تاسو کوئ، د هغه کارونو نه چې کم کارونه تاسو کوئ چې د الله پاک معجزې هغه په خپل سترګو باندې ولیده او هر یو د الله پاک څومره نښې دي هغه تاسو ته هم ښودې او بیا هم تاسو د الله پاک د دې
معجزو نه هم غافل دی، د الله پاک نه غافل دی. او الله پاک داسې نه دی چې ستاسو د کارونو نه غافل دی. تاسو چې څه کوئ الله پاک ته دا ټول معلوم دي، او د دې باوجود هم تاسو بیا په الله پاک ایمان نه راوړئ. نو بیا د دې نه مخکې آیاتونو کې راځي افتطمعون ان یؤمنوا، غالبا داسې آیاتونه دي چې آیا د دې نه باوجود هم تاسو د دې خلکو نه د ایمان راوړلو تمه لرئ. نو دا وایي داسې نه وي چې دوی تاله ایمان راوړي. نو دا زمونږ لفظي ترجمه هم وه او تفسیر هم. اوس لفظي ترجمه یو ځل وایو. وَإِذْ او تاسو یاد کوي کله چې قتلتم تاسو قتل کو نفسا یو سړی فدارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها د هغې په باره کې والله الله جل جلاله مخرج ښکاره کوونکی دی ما کم خبره چې یا کم کار چې کنتم تاسو یې تکتمونه پټون کی تاسو پټوئ. فقلنا نو مونږ ووي اضربوه تاسو ووخئ دا مقتول دا سړی چې کوم مړ شوی دا تاسو ووخئ ببعضها د دې ذبیحې په بعضې ټوکړه باندې کذلک نو دغه شانتې یحیي الله الله جل جلاله ژوندي کوي الموتى مړي ویریکم او هغه تاسو ته ښایي یعنې الله پاک تاسو ته ښایي آیاتې خپلې نښې لعلکم دې دپاره چې تاسو تعقلونه پوه شئ د عقل نه کار واخلئ. ثم بیا قصد سخت شول قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلك د دې واقعې نه بعد د دې واقعې نه پس فهیا نو هغه زړونه نو هغه یعنی ستاسو د زړونه کالحجارة د کاڼو په شانتې دي او اشد یا د هغې نه زیات قسوة سخت. وان او بېشکه من الحجارة د کاڼو نه ځینې کاڼي یا بعضې کاڼي لما هغه دي کوم چې یتفجر را بهیږي منه د هغې نه الانهار نهرونه. وان او بېشکه منها د هغې نه بعضې د هغې کاڼو نه بعضې لما هغه دي چې یشققو وچوي اوشلیږي فیخرج نو راوځي منه د هغې نه الماء اوبه. وان او بېشکه منها د هغې نه بعضې یعنې دغه کاڼو نه بعضې لما هغه دي د کومو نه چې کوم چې یهبطو راغورځېږي من خشیت الله د الله جل جلاله د یرې نه. وما الله او الله جل جلاله بغافل بخبر نه دی عما د هغه کارونو نه چې تعملونه تاسو کوئ. نو دا زمونږ لفظي ترجمه مو شوه او تفسیر سره هم ترجمه وشوه. نو امید دی تاسو په دې پوه شوي یئ. دی دا ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا دغه ځان سره ولیکئ او بیا یو ځل واورئ انشاءالله تاسو پرې ډېر ښه پوه شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.